تیر جمعه مې ویلو چې د نبی علیہ السلام لومبی واده د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره شوی دی او دغه وخت د نبی علیہ السلام مبارک عمر 50 کاله او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په خواهش باندې دا نکاح شوی او واده شوی او دا الله په دې کې ډېر حکمتونه دي ډېر رازونه دي په دې کې اب ان شاء الله چې ته موقع پیښ شي نو زه به یو بیان تاسو ته په دې کوم چې د نبی علیہ السلام دا زیات ودونه ولې شوي دي او لومبی واده د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره ولې شوی دی دا ځان د موضوع د ان شاء الله مقرر شي بیا به درته ووایم ازار چا بندې نه کولو کې وته دا مې د تویلو چې ټول د نبی علیہ السلام اولاد د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه دي سوا د یو بچینه چې دا غنوم ابراهیم دا په مدینه منوره کې پیدا شوی دی د ماریه قبطیه رضی الله تعالی عنها نه بهر کیف عمر د نبی علیہ السلام مبارک چې کله 40 کالو ته تقریبا نږدې شو نو پروردگار ورته نبوت ورکړ لوی منصب د پیغمبره بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بخاری شریف کے حدیث تے کہ د نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام بخوبون لیدل اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم خشت خوبون بنبی علیہ السلام لیدل دا پیغمبری دا د الله د طرف نه یو نعمت ته دا کسبی شی نه دی او په کسب نه ملاویږي قرآن شریف کې الله فرمایي الله یعلم حيث یجعل رسالته د مکی خلق و ابو جهل هغه به ویره مشر د مکی زیمه او دا پیغمبري دی یتیم ته ملاو شو او دی غریب ته ملاو شو او دی کشر ته ملاو شو مون کې دی کشر دی عتبہ بوی سردار د مکی زیم شیبہ بوی سردار د مکی زیم مالونه مونږ سره دي دولتونه مونږ سره دي او هغه زمانہ کې چې کم د تجارت اسباب واټول منډه او د تجارتونه هر څه مونږ سره دي د قوم او د کلی مشری مونږ سره د پیغمبري د تمل او شو الله فرمایي الله اعلم حيث يجعل رسالته الله وی کم ځای کې چې د پیغمبري دم نو دا ځای ما ته معلومه چې دا مناسب د پیغمبره دی او کنه دی لکه یو زمکه ده او یو زمیدار پکې فصل کړي نو دا زمیدار ارض فصل غنم نه لولي بعض زمکه داسي چې هغه کې غنم اونستل نو دا غنم مخريات تخم ختم کیوي خوري بعض زمکه داسي چې هغه به غنم زرغون کې خو بیا قابل د دیني چې د غنمو له ترقی ورکی طاقت پر ازمکه کې نه د زرغونتیا برابر نه شار ازمکه او چې کم ازمکه د دې قابلې چې دا غنم زرغونی او دا بوټي غټي او دا بار کوي او دانا مضبوطه خېجي نو زمیدار بیا را تخم په هغه ازمکه کې کوي یو زمیدار په دې پوهې چې دا ازمکه قابل د کاشت او دا نه ده دا قابل د زرغونتیا دا او دا نه ده او دا د فصل د کرلو زمکه دا او دا نه ده نو رب العالمین به په دې نه پوهیږي چې دا انسان د نبوت قابل دی او دا نه دی دی د نبوت بار وړي شي او دی د نبوت بار نشي وړي او د نبوت د لوی طاقت دی لرلی شي او دی نشي لرلی او بیا د پیغمبره چې کوم مقاصد دی هغه مقاصد دی پوره کولی شي او دی نشي پوره کولی نو الله وی الله اعلم حيث يجعل رسالته وی چې کوم ځای د پیغمبري مقرروم دا ځای ما ته معلومي هر چاله د پیغمبري خو نه ورکو دا خدا داد د الله د طرف نه یو نعمت ته او هغه ځای کې د پیغمبره د بوټي نه لای چې کوم ځای وته معلومي رب العالمین ته
چې دې دا بار وړی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله نبوت ورکاو. نو نبوت یو خدادات شی دی د الله د طرف نه دی او دا خوب هم د الله د طرف نه. که یو سړی وای چې زه د خوب خشته وینم، دی په خپل سوچ خوب نشي لیدلی، دی چې وده شي نو د الله د طرف نه د دې زړه ته القا کېږي او دی خشته خوبونه ویني. او یا شیطان یې دې زړه ته ناست نو هغه ورته څه وسوسې چي. خو دا خوب که شیطاني دی او که رحماني دی، دا خوب درې قسمونه دي، یو ته رحماني وي، بل ته شیطاني او بل ته حدیث النفس وي. دا درې واړه د انسان په اختیار کې نه دي، دا د الله د طرف نه دي یا د شیطان د طرف نه دي. خو د الله د خپل وس پکې نشته. یو سړی په خپل وس خوب لیدی شي نه، چې زه د ښه خوب وینم او یا د خراب خوب نینم، دا د وس نه دی. نو دا خوب خشته خوب د الله د طرف نه دی او نبوت هم د الله د طرف نه دی، وحیم د الله د طرف نه ده، دی هغه ما به الاشتراک شی دی. نو نبی علیہ السلام مبارک مخکې خشته ښکلي خوبونه لیدل. بخاری شریف کې راځي مضبوط حدیث دی د نبی علیہ السلام. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم، خوبونه به خشته ښکلي لیدل. او بیا فرمائی دا خوب بسنگاو، دا بداسیو چې کم خوب به ولید نو جاءت مثل فلق الصبح. بخاری شریف کې حدیث ته نو فلق الصبح د سبا سره تشبیه په دو سيزونو کې ورکړي، لکه څنګه چې سبا روخاني او واضحي، د قرنګ د خوب تعبیر به نبی علیہ السلام ته واضح او روخانه، د خوب په تعبیر به پوهیدم. او یا مثل فلق الصبح زمو علماء لیکي وی لکه سبا چې روخیږي نو د شپې هغه تیاره ختم شي، د سړي په دې زړه کې یو انشراح پیدا شي، یو کولواله پیدا شي، یو انبساط پیدا شي، فراخی پیدا شي، زړه خوشحاله شي. د قرنګ دي خوبونو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک به خوشحاله شو، زړه کې به انبساط پیدا شو، خوشحالي به پیدا شو. دا د پیغمبرانو مخکې خدای پاک خی، لکه حضرت یوسف علیه السلام خوب لیدل او قرآن شریف کې الله فرمایي خپل پلار ته خوب بیان کا چې البابا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یو لستوري میولیدل او نور او سپومې میولیدل چې ما ته تعبیری او ما ته سرټیټه دي. نو پلار خو پیغمبر هغه پوه شو چې دا 11 ستورو نستا 11 لونه مراد دي او د نور او سپومې نه زه مراد مور دې مراد ده. نو کدارونه دې خبر شي چې خمون به د یوسف تابع کیږو، د تبا سر ټیټه کیږو، نو دا د سازش جوړ نه کی. نو یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان ګور ډېر لوی دشمن دی، دارونه به درته ولم سی او سکیم سازش درته جوړ نه کی. نو چې کله بیا یعقوب علیه السلام سره د خپلو بچو مصر تلا د یوسف علیہ السلام په دعوت او ملاقات لا، نو قرآن شریف کې الله فرمایي خروا له سجدا، دا ټول ورته سر ټیټه شو. نو فوراً ورته یوسف علیہ السلام وی خپل پلار ته یا ابت هذا تأویل رؤیاي من قبل، بابا چې ما کم خوب مخکې لیدو دغه تعبیر شو. نو دې لیدل دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک خشته ښکلي خوبونه ښودل. دا پیغمبر سره خدای مدد کوي. قرآن شریف کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په حق کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین، چې ابراهیم علیه السلام له مخکې ما هدایت ورکړې لاره کوټیو من قبل، د ماشوموالي نه پکې د هدایت آثار پراتو او كنا به عالمین. مونږ ته پته وه چې دکې صلاحیت د نبوت او د پیغمبر شته. بهر کې زمارونو نو دا خشته ښکلي خوبونه نبی علیہ السلام لیدل. نو بی بی عائشہ فرمایي ثم حبب الیه الخلاء، ځان لواله ورته محبوب شو، لکه دا پرېوته چې د خلکو نه ځان لشم. ولې؟ ځکه قوم د کفر او شرک عبادتونو کې مبتلا دي، کافران دي او مشرکان دي او بوتانو ته سجدې لګي او د بوتانو په نومونو نظرونو نیازونه کوي او نظرانی ور کوي او د بوتانو په نوم باندې دا منخته کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے یو ځل یو صحابي تپوس کوي
حضرت انس فرمایي د خادم و د نبی علیہ السلام وی ما یو ځل د حضور پاک نه تپوس کړو چې د الله رسول تا چتا د نبوت نه مخکې چته بت طرف ته رجحان او میلان پیدا شوی دی وینا وی زما د ماشوموالي نه د بوتانو نه نفرتو او چرته د بت نظرانه صدقه دی خوړلې ده وینا وی یو مجلس کې د ناستو او په مکه مکرمه کې یو بل کسو دا غنمو زید ابن عمرو ابن نوفل دا زید ابن عمرو ابن نوفل دا حضرت عمر فاروق د ترزویو او مشهور صحابی دی حضرت سعید ابن زید چې عشره مبشره کې دا غپلارو دین د بوتانو د عبادت نه توبه تائب شوی یو مجلس کې ناستو او غوښه پرته و ډوډۍ پرته او دا غوښه د بوتانو په نوم باندې لاله شوی د بوتانو په نوم دا غوښه دا ذبح شوی و نو چې څنګه کېښودې شوه نو نبی علیہ السلام دعوت ته نو خورا وی مې چې زه خو نه خورم دا د بوت په نوم لاله شوې ده وی هغه زید ابن عمرو ابن نوفل هم وی چې زم د بوت په نوم غوښه نه خورم د بوت په نوم چې کم څاروي ذبح شوی دی دا نه خورم نو زید پکې مشر نبی علیہ السلام وی زه په عمر کې کشر نو هغه زید وی ډېر خشته دلیل وی اوس په پړه کې هغه خبره پرته هغه زید د مکې خلکو ته وی خلکا وی دا څاروي الله پیدا کړل دله په دې وجود کې د ګرځېدو طاقت الله پیدا کړی او د چې کومه ګیا خوړلې ده دا مولا الله پیدا کړی ده نو دا د بوتانو په نوم ولې لاله وی پکار چې د خدای په نوم دا لاله کې نو حضور پاک وی په خپل ژوندګۍ کې ما د بوت په نوم ذبیحه او حلال شی نه دی خوړلی د هغې نه الله ساتلی او حضرت زید ابن حارثه کوم چې د نبی علیہ السلام غلام دی یو ځلم طواف کو د بیت الله د بیت الله نه ګیر چاپېره بوتان پراتو نو زمونږ به دا عادتو چې مونږ به هغه بوتانو له ګوتې وړلې لکه اوس چې سړی طواف کوي او حجر اسود نه لاس یوسي دا یو احترام دی دغه رنګې به دوی د هغه خپلو بوتانو احترام کوو نو ما مونږ به چې تلو نو بوتانو له هم ګوتې وړئ نو ما یو بوت اصاف د هغه نومو وی هغه بوت له مې ګوتې یوړئ نو نبي علیہ السلام منې کړم چې مه وړه ګوتې ورونه وړئ نو چې دوباره بیا پیرالم نو ما دوباره قصدن ګوتې وروړئ چې نبي علیہ السلام به څه وایي نو چې دوباره مې ګوتې یوړئ نو وی دې په سختۍ منع کړم تا ته معنا وي چې دې له ګوتې مه وړه دا څه شیزونه دي د کاڼي نه په خپله تراشه او جوړوي او بیا تعظیم او احترام کوي دا جاهلیت په دنیا کې چې قمقل قوم دی مشرکان دي چې څوک شرک کوي د نه قمقل شی بل نشته دی لوی رب چې دا ټول کائنات یې رونو پیدا کړي او د دې ټولو کائناتو د چلن انتظام یې کړی دی هغه خدای سره شریک ګڼل او د خپلو لاس مورت یې جوړول او هغې له سترګې او غاښونه او هغې له شکلونه جوړول او هغه مالک د خیر او د شر ګڼل دا ډېر لوی قمقلتوب شکر الحمدلله مونږ په دې خوشحاله یو چې خدای زمونږ په زړه کې صحیح ښکلی توحید او د ایمان عقیده اچولې ده او خدای دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب وګرځولی نو نبی علیہ السلام د دې څیزونو نه به ځان ساته مکمل نو چې کله دا خوبونه لیدل شروع شو نو نبی علیہ السلام ته حبب الیه الخلاء ځان لشو دا ورته خوښه شوه چې د دې ځان لشم نو حدیث کې راځي په بخاری شریف کې چې ځان لشو نو کم خوا به ته غار حرا ته به ته غار حرا ته به لاړ بخاری شریف کې په دې ړومبو صفحو کې دا حدیث ته نبی علیہ السلام مذکور دی غار حرا ته به لاړ غار حرا یو غر دی په مکه مکرمه کې هغې ته جبل نور وایي دا هغه غر په سر کې یو غار دی فکان یخلو بغار حرا هلته به ځان له به کېناست نو څه به یې کول فیتحنس فیه هغې کې به د الله عبادت کو اوس ذهن کې دا سوال راځي چې دا غار حرا ولې د عبادت لپاره منتخب کو یو سوال دویم سوال دا راځي چې د نبوت نه مخکې نبي علیہ السلام کم عبادت کو څه کول نبوت خو لا ملو شوی نه دی د لومبي سوال جواب علماو ګڼ لیکلی دي چې کوم اسان دی هغه درته وایم وی غار حرا یو خو ځان لري
او عبادت خوان الکی چې سړی د مخلوق نه یو کوټی لږ ځان لئی او رب العالمین ته متوجه شي، نو هله عبادت خوان کوي. د دې وجه نه د شپې د عبادت فضیلت ډیر راغلی دی. تهجد ولی ځکه دی د مخلوق نه ځان لئی، خلقو دی ریا پکې نه، شر شور پکې نه، نو سړی الله ته پورا متوجه وي. د خلقو مخکې چې عبادت کې څوک به ټوخي کوي، څوک به شر کوي، څوک به چغې وایي، نو ستا توجه به د الله نه هغه بندګانو طرف ته پیدا شي. چې سړی ځان له عبادت کی توجه صرف رب العالمین ته الله ته خشوع خضوع مزیدار، نو یو خو غار حرا ځان لدی، نو ته به وایې چې ځان لزین خو نورم ډیرو کنه دی ولې غوره. نو بعض علما وایي وی د نبی علیہ السلام نکاح عبدالمطلب دغه ځای کې عبادت کړی، نو ځکه دا ځای خوښو. یو جواب دام دی ټیک ده. بعض علما وایي وی دا داسې ځان لځیو چې د خلقو د رسیدو نه محفوظو. واقعی غار حرا په هغه غر کې اوچت دی، تقریبا 100 کیلومیټر یا د هغې نه کم و زیات مزل دی ورته د غر د ویښ نه چې بره خیږي، نو څوک رسېدل رسایي ورته ګرانه ده، نو سړی پکې ځان د مطمئن عبادت کوي. لیکن رونو مزیدار خشته جواب دا دی که تاسو لاړئ خدای بوزه او غار حرا ته ورسېدی او د هغې محل وقوع ته مکتل، نو پخپله به محسوس کوي چې دا ځای ډېر مزیدار. ولې ځکه هغه ځای داسې دی لکه ته به دا جوړ د عبادت دپاره دی. ځان له یو خشته مزیدار رکوټې غار چې نه پکې سړی ودرېدی شي، نه پکې سړی سملاستېدی شي، ډډه به پکې وی او مخې بالکل بیت الله شریف ته مخامخ دی، بالکل مخامخ. سړی چې هلته کې په غار حرا کې کینې ودرېږي او یا کینې په هغه غار کې، نو مخامخ بیت الله. اوس خو بیت الله ځکه نه ښکاري چې ګیر چاپېره ته برنډې دي، خو د بیت الله برنډې اوس هم د هغه ځای نه ښکاري. نو سړی په خپله محسوسوي چې که دا برنډې نه وي نو عین بیت الله په نظر راته. نو داسې ځای دی چې ځان لم دی، د خلقو د رسۍ نه بچ دی، اوچتم دی، محفوظم دی، او یو داسې غار دی چې ته به یې عبادت دپاره مستقل جوړ دی او مخامخ د بیت الله شریف ښکاري. نو دا ځای نبی علیہ السلام دې دپاره منتخب کو چې دلته به عبادت هم کوم، د باران نه محفوظ، د نور نه محفوظ، او سړی پکې سملاستېدی نشي چې ناست دی چې پوره د الله عبادت پکې وکړي، او مخامخ بیت الله ښکاري. او د بیت الله کومه کونه مخامخ ورته ښکاري چې کومه کونه د بیت الله د حجر اسود والا کونه ده، بالکل د حجر اسود والا ګوټ ته مخامخ غار حرا په مکه مکرمه کې دا غار دی په جبل نور کې مخامخ، نو دې کې به عبادت کو. بیا عبادت یې څه کړی دی؟ فیتحنس فیه، عبادت پې کو. عبادت یې څه کو؟ څوک وایي د ابراهیم علیه السلام د دین څه بعضې آثار پاتې نو الګیا دی په هغه طریقو باندې د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم آثار دي نو هغې آثارو مطابق عبادت کوي. بعضې علما دا وایي. څوک وایي نه، د نبی علیه السلام مبارک عبادت سو الهامی عبادتو. رونو دا خبره ذهن کې واچوي چې پیغمبر د نبوت نه مخکې ولی خامخا دی، ولایت خو شته، نبوت نشته، ولایت نشته، ولی ته الهام کېږي د الله د طرف نه. ګوره خوبونه به یې لیدل تر دې حده پورې. بیبي عایشه صدیقه فرمایي، یو حدیث دی په مسلم شریف کې په صحیح سند دی، د مسلم شریف مضبوط سند سره دا حدیث منقول دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی عائشه ته فرمایي، وی عائشه وی اغه انی لا اعرف الحجر، انی لا اعرف الحجر الذي كان يسلم علي قبل النبوه. وی اغه کانه چې د نبوت نه مخکې به په ما سلام اچو، وی هغه ما ته معلوم دی. انی لا اعرفه الان، وی اوس ما ته معلوم دی هغه کانه. او یو روایت کې داسې دی چې زه به کله د دې کاڼي مخکې را تېرېدم نو دې کاڼي به ما ته په بلند اواز ووي السلام علیک یا رسول الله، اواز به یې راته په صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی او په مضبوط سند موجود دی چې په الله رسول په دا دې سلامي. نو ګوره دې آثارو ته ګوره، د نبوت نه مخکې کاڼي پې سلام اچوي په نبي علیه السلام، کاهنان خبرونه ورکوي او خشته خشته خوبونه ویني نبي علیه السلام، مزیدار مزیدار. نو چې دا سیزونه الله القا کوي انسان ته خوبونه یې نو د عبادت الهام هم ورته په زړه کې کوي چې په دې طریقه عبادت کوه، دا طریقه عبادت کوه، په دې طریقه عبادت کوه.
نو په دغه طریقه نبی علیہ السلام په هغه کې عبادت کو. او یو روایت کې د یتحنسو په دې یتحنفو دی فیتحنفو فیه. او دین حنیف هغه دین دی چې کوم د ابراهیم علیہ السلام دینو. یو حدیث پاک کې راځي الانبیاء كلهم اخوة لبني العلات، وی انبیاء ټول علاتیرونه دي. ابوهم واحد و امهاتهم شتا، وی پلار یو دی او میندې جدا دي. علاتیرونه هغې ته وایي چې پلار یو او میندې جدای دي ته علاتیرونه وایي په عربی کې. نو ابوهم واحد، د ټولو پیغمبرانو پلار یو دی. امهاتهم شتا، میندې جدا دي. مقصد څه شروع؟ مقصد دا چې عقیده د ټولو پیغمبرانو یو ده، اصول یو دي. اصول آدم علیہ السلام نه د نبی علیہ السلام پورې چې څومره پیغمبرانو عقیده د ټولو مشترکه ده، فرق پکې نشته. اصول د عبادت یو دي. منځ هغې ټولو پیغمبرانو منځونه کړي دي، اصل دا شو. ټولو پیغمبرانو زکات ورکړی دی، عبادت بدني مالی، دا اصول دي. او فروعات چې دي، فروعات فروعي مسائل د هر پیغمبر بیا جدا دي. لکه د مونځ طریقه د نورو پیغمبرانو جدا وه او زمونږ د مونځ طریقه جدا ده. اوقات د نورو پیغمبرانو جدا او زمونږ جدا دي. نو یتحنفو د بل روایت کې دین حنیف دا د ابراهیم علیہ السلام د دین نومو، لکه زمونږ د دین نوم چې څنګه اسلام دی. رضیت لکم الاسلام دینا. نو د ابراهیم علیہ السلام د دین ممکن ده چې الله ورته الهام کو القام کوله، او بعض آثار د ابراهیم علیہ السلام د دین پاتیو د هغې مطابق هم لګیاو، او رب العالمین ورته په خوبونو کې یا په زړه کې القاق ولا ولایت فیدې د هغې مطابق نبی علیہ السلام عبادت کو. خف یتزود، ځان سره به توخه وړله. توخه به وړله چې توخه وړي دا ولې وړي توخه خوري بس توخه ځان سره وړي. دې درونو یو بله مسله معلومه شو. بعض خلک د رهبانیت والا عبادت کوي لکه عیسایان او د هغوی پادریان او د هغوی هغه خاص خلک، نو هغوی ډوډۍ نه خوري، ودونه نه کوي. دا په اسلام کې شدیده ګناه ده. لا رهبانیت فی الاسلام، قرآن شریف د دې نه ګورې منع کړې ده. اوس نبی علیہ السلام ځان لده. بعضې خلک د دې نه یو خبره معلوموي، لکه اوس هم یو سړی به لاړ شي او په یو جونګړه کې او په یو غار کې به څلوېښت ورځې چله وباسي او عبادت به کوي. نه، اوس چې چله وباسي په جومات کې به کښېنئ، یا اوس که ته عبادت کې اعتکاف کې په جومات کې به کښېنئ. شر ځمکې ته غرونو ته ځنګل ته به نه دی. ولې؟ نبی علیہ السلام تللی دی، وایي ته ما منې کې. نبی علیہ السلام چې کوم وخت کې تللی دی او دغه چلې نبی علیہ السلام استلی، هغه وخت کې منځونه لا فرض نو په نبی علیہ السلام، او نه د جمع د منځ حکم راغلی و. اوس په تا منځ فرض دی او د جمع منځ در باندې بنا بر یو قول واجب دی یا سنت مؤکد دی، او د جمع د منځ ثواب د ځان له د منځ په نسبت یو په 25 یا په 20 چنده زیات دی. نو چې ته ځان له اوس په غار کې کښېنې یا په جونګړه کې کښېنې او د جمع منځ در نه پاتې دی، نو ګټه دې وکړه که تاوان دې وکړه. نفلی عبادت کېلته سنت مؤکد دې پرېښودل، بنا بر یو قول واجب عبادت دې پرېښود، د جمع د منځ دوی ثواب د نه پاتې شو. نو دا په شریعت کې هغه شریعتونو کې جایز و، زمونږ په شریعت کې منع دی. هغوی به ودونه نه کول، او زمونږ په شریعت کې نبی علیہ السلام د واده حکم کړی دی چې باقاعده وادو کې تزوجو، حدیث کې راځي ودونه وکړئ. او من رغب عن سنتی فلیس منی، النکاح من سنتی، زما د طریقو یو طریقه ده. چا چې له دې نه رغبت وکړو او رهبانیت طرف ته میلان وکړو، وایي دا زما طریقې والا نه دی. نو نبی علیہ السلام توخه وړله. دې نه بله معلومه شوه توخه به ځان سره وړې، ځان سره توخه باقاعده یې وړه. او حدیث کې راځي چې کله به موده تېره شو را به نغی، بیبي خدیجې ته به پته وه چې نبی علیہ السلام سره به اوس توخه خلاصوي، نو حضرت خدیجې رضی الله عنها به ورسره توخه وړله. توخه به یې سو ستوان به ستوان عموما، اوبه به یې بتکي کې به یې ځان سره اوبه یې وړی. قسم دی سړی حیران شي چې د خدیجې رضی الله عنها د حضور پاک سره څونه محبت و، الله ولې انتخاب کړی دی او څومره تکلیف یې برداشت کړی دی. د دې زمانې ښځې به داسې ونه کړي. سړی چې طاقتمن سړی وي نو غار حرا ته نشي ختی، ګران کار دی. په زرو دمو به خېږي، په سلو نه په زرو، هر 2 قدمه پس به کښېنې، ګران کار دی.
نو ما وی خدای مونږ نشو خطې ځوانان یو تکړه او بیبي خدیجه سره به د اوبو بتکیمو او ستوان او خوراک به مور سره او د دې ویخ نه هغه سره پورې نبی علیہ السلام پسې وړلې داسې بیبي ولا خدای پاک ورکړی و. نو توخه به سره پرته و په هغې به خپل ګذر اوقات کو. نو چې 40 کاله ته عمر ورسېد نو رب العالمین نبوت ولا ورکړه. په سویم تاریخ نبوت ملو شو. نو علما پکې لږ اختلاف کوي. څوک وایي نبوت دا د ربیع الاول په 8 تاریخ ملو شوی دی، ځکه پیدایش د نبی علیہ السلام د ربیع الاول په 8 تاریخ. ما د طویل چې اختلاف شته، څوک 9 یادوي څوک 8 او 12 ربیع الاول اسې مشهور دی د ولادت تاریخ. دا هیئت دانانو رد کړی دی ځکه د نبی علیہ السلام چې کوم د پیدایش ورځ ده دا په 12 نشي راتلی، هغه حساب کتاب یې لګولی دی. نو سن 8 ربیع الاول ولادت شو او سن 8 ربیع الاول دا بیا نبوت ملو شو. نو 40 دن پوره شو. او بعض حضرات وینا پر رمضان 19 تاریخ نبوت ملو شوی دی. نو بیا تقریبا 40 کال او 6 میاشتې تقریبا ترې نه جوړیږي. بهر کیف نبی علیہ السلام دا واقع په خپل ذکر کوي. دا د حضور پاک د خلی مبارک وینا ده. وی زه ناستم په غار حرا کې او دې کې یو څو کسان راغلل، زیرا پاسولم د خپل ځای نه. لومبې خو یې زما شق صدر وکړه، هغه کومه سینه مبارکه چې شلی ما درته مخکې بیان کې ویلو چې 4 ځله د نبی علیہ السلام شق صدر شوی دی، سینه مبارکه او تسریله شوی ده. یو چې کوم وخت بیبي حلیمه کراو، دویم د نبی علیہ السلام عمر 10 کاله، او دریم چې کوم وخت نبوت ورته ملاویږي، او څلورم چې کله نبی علیہ السلام د معراج په سفر ته دا 4 کرته دا شق صدر شوی دی. نو نبی علیہ السلام په خپل ذکر کوي، بیهقی په دلائل النبوت کې دا واقع ذکر کړی ده، او جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا کې دا واقع نقل کړی ده. دا د نبی علیہ السلام زبانی ده. وی 2 کسان رالل، رستو بیا حضور پاک فرمایي یو حضرت جبریل او یو حضرت میکائیل و سره نور فرشتین دي. نو یې زه پاسولم، نو یې زما دا سینې دې ځای کې وشلونه او زما زړی اوویزده د زمزم په اوبو باندې. وی سامان یې ټول د جنت نه راوړی دی او به د زمزم استعمال کړی دی. دا ګورېرونو د عام عادت خلاف کار دی، دا د عقل نه بار دی او د عادت نه باره خبره ده. نو زمونږ د عقل او د عادت نه چې کوم شی بار هغې ته معجزه وایي. لکه د کاڼي خبرې کول، څوک مني چې کاڼي به خبرې وکړي؟ کاڼي خبرې د نبی علیہ السلام سره دې ته معجزات وایي. یو د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د یو نیک صالح مسلمان نه صادر شي نو هغې ته کرامت وایي، او د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د پیغمبر نه صادر شي هغې ته معجزه وایي. یو ټکي باندې م پوهیو، بعضې وخت یو اکسیډنټ وشي، یو سړی پکې بچ شي، چې ته تپوس لور شي نو څه وایي؟ وایي بس په معجزانه طور سے بچ گئے. هلکه ته پیغمبر یې څه چې معجزانه طور پر بچ گیا؟ دا غلط خبرې دی. معجزانه طور صرف پیغمبر لراځي. دا وایي چې الله مې مدد وکړه، یا غیبي طور خدای بچ کړم. مونږ خلک څه وایي؟ یاره جي بس د خدای یو معجزه ونو، دا زر وایي که نه وایي؟ هلکه څنګه بچ شوې؟ یاره بس یو معجزه وه. نو ته پیغمبر یې؟ معجزه خو په اصطلاح کې د پیغمبر سره خاصه ده. نو دا د اصطلاح نه ځان ساتئ. دا به نه وایي چې معجزانه اخبار کې به م غټ سرخي به لګېدلي معجزانه طور پر بچ گئے. معجزانه طاقت معجزه صرف د پیغمبر سره، ما سوا د پیغمبر هغې ته کرامت ویلی شي، د الله مدد ورته ویلی شي. معجزانه لفظ بنه استعماله. دا د شریعت په اصطلاح کې صرف د پیغمبر هغې کارونو ته وایي چې د عادت او د عقل نه بار صادر شي. نو دا هم د عقل او د عادت نه بار خبره ده. سینه شلیږي، وینه ترې نه بیږي، او سینه بغیر ګنډلو بیا پیوس کېږي، او زړه انزلي کېږي. نو سامان ټول د اپریشن د جنت نه راغلی دی، نبی علیہ السلام وایي، او اوبه د زمزم استعمال شوي دي. علما د دې نه معلوموي چې د زمزم د اوبو نه برکتي اوبه په جنتونو کې هم نشته. د حوض کوثر نه هم دا غوره دي. ولې که نورې اوبه د دې نه بهترې وې نو د نبي علیہ السلام د زړه د مبارک د انځلو دپاره به هغه اوبه راوړی وې. چې سامان د جنت نه راوړي نو ابه راوړی وې که نه.
د زمزم په اوبو یې وینځه او د زړه سر داسې پوټې غوندې لوټره وه وی هغې ته لرې کړه ویې غورځوله او نبي علیه السلام ته یې اورئ وی دا د انسان په زړه کې د شیطان د ناستې جالۍ چې دا ترې لرې کړو ختمه کړو او یو کاسه وه د سرو زرو چې هغه د ایمان او تللی کېږي. نو څه جوابونه علما نورم ورکوي خو مضبوط جواب دا دی چې د دې عالم اعراض کې دي چې هغه نه محسوس کېږي او نه په لاس کې نیولې کېږي نه تیلی کې اچولی شي دې له به وجودونه یي په هغې عالم کې هغه شکلونه به یې راوالي په تله کې به یې واچوي. نو ایمان او علم هم یو شکل لري لکه حدیث کې پاک کې راځي وي ماله پی وسکل او چې کوم رانه زیاتي شوه مې حضرت عمر له ورکړل. نو صحابه ته تپوس کې د الله رسول تعبیر یې څه دی وی دا علم دی. ګوره علم یې د پیو په شکل نبي علیه السلام ولید یا د قیامت پر ورځ ګډ به راولي یحیی علیه السلام له به چاړه ورکوي به یې لال کړي او الله بوی دا مرګ دی لال ختم شو. نو مرګ د ګډ په شکل کې ولیدلی شو وی زما رګونه پې ډک شو او یو مهر وسره او زما په دې زړه د پاسه یې ولګاو او بیا پې لاس راښکه سینه مې بنده شوه وی یو غیبي تله راله. دا حدیث هم په خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په مختلفو سندونو راوړی دی یو سند نه دی ګڼ سندونه یې وله راوړی دی دا یې ثابت کړی غیبي تله راله نو دې یو چابلي کې ودرولم او بل چابلي کې بل سړی ودرو نو زه پې دروند شم. نو بیا کسان غیبي راتلل هغه یې زیاتول اخوا لس شو دې خوازه شم نو بیا زه دروند شم اخوا شل شو دې خوازه شم بیا دروند شم اخوا ته لس بدیاتول اخوا سل شو دی بل طرف ته زه شم زه پې درون شم. نو دا یو فرشته دی بل ته وایي چې بس مې تله که دا ټول مخلوق د دنیا د سره په یو چابړي کې واچو دی بل طرف ته دی به په هغې درون شي او دی به پې وزندار شي. دی نبي علیه السلام مبارک د خپل د پیغمبرۍ د نبوت هغه مرتبه ښودله بلکې بیهقي په دلایل النبوت کې یو قول نقل کړی او په صحیح سند یې نقل کړی ځکه بیهقي وروسته لیکي هذا سند جید اعلی سند دی مزیدار سند دی وی چې کله ما ته د اقرأ باسم ربک الذي خلق د آیتونه تلاوت شو نو جبریل علیه السلام بشرني بالنبوت ما له د نبوت زیری راکړ چې تا له خدای پیغمبري درکړه خدای به پوره کوي انشاءالله. بهر کیفو خبره مې دې پورې کوله رونو چې جبریل علیه السلام د دې کارونو نه فارغ شو نو نبی علیه السلام ته وفرمایه وویل چې اقرأ ولوله سولوله. نو بعض علما یو حدیث نقل کړی دی چې د ریخمو په کپړه کې ورته د آیتونه راوړي دا 15 آیتونه او د ریخمو دا کپړه ډېره مزینه کړې وه په هغې کې ورته وي اقرأ ولوله. نو جواب آسان شو ما انا بقارئ بخاری کې راځي ما چې زه خو لوستونکی نه د خو امي ما خو نه سکول ویلی دی نه مې کالج کې سبق ویلی دی نه دارالعلوم او نه په مدرسه کې خو دا روایت یو پوټی کمزوری دی. مضبوطه خبره دا ده چې جبریل علیه السلام په یاد ورته لګیا دی دا مضبوط حدیث دی چې اقرأ لولا چې زه درته کم سویم دا ما سره لولا. نو نبی علیہ السلام وتی ما انا بقارئ. نو دلته اوس تمام طالبان سوال کوي چې نبی علیہ السلام خو عربي دی او په عربو کې فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت دی نو دی ولې لوستل نشي کولی لکه زه تا ته یم بچې ما سره لوله یا رور شابه ما سره لوله نو ته پښتون او زه راته پښتو ویم نو پښتو لوستل څه ګران خو نه ته خو یې ویلی شي. نو نبی علیہ السلام عربي و او فصیح بلیغ شخصیت دی او د ژبې نه هم ښایسته ښکلې مزیدار صفا ژبه لري. نو چې جبریل علیه السلام ورته چې ما سره لوله نو نبی علیه السلام ولې وایي چې ما انا بقارئ نشم لوستلی دا ولې وایي وی دا په نبی علیه السلام هیبت راغی. بعضې وخت په انسان هیبت راشي ولې دومره ځان له غار دی او غر دی او دومره فرشتې دي مو لیدلی او سینه مبارک هم اوشلیدله او وزن هم پکې وشو او ناشنا خلق هم او جبریل علیه السلام هغه خپل قوت او طاقت هم شته او میکائیل علیه السلام دی نو په نبی علیه السلام هیبت راغلی دی د هغه هیبت ته وجې نه لوستل نشي کولی. او کته وی چې دی خو دغه وخت خدای نبوت ورکړه نو دا یره پې ولې راغله په پیغمبر یره ولې راځي
نو یاره د نبوت سره څه منافي شی نه دی، دا راځي. حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې کله هغه فرشتې راغلې د لوط علیه السلام دا قوم د عذاب دپاره، نو ابراهیم علیه السلام ولا زر فورا قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبثا ان جاء بعجل حنیذ، یو سخی ولا رویت کړ. نو چې وی کتل چې هغوی خو خوراک نه خوري، هلکه دا څه غله ډاکوان چتني. نو ابراهیم علیه السلام اوجس فی په کې یره راله. نو قرآن شریف کې الله وی فلما ذهب عن ابراهیم الروع، چې بیا فرشتو ورته وی چې مونږ خو د الله فرشتې یو، تاله د زوی زیری درکو او د لوط علیه السلام قوم هلاکو. نو د ابراهیم علیه السلام نه یره لاړه. نو یره خو په انسان راځي. پیغمبر د ډېر لوی شخصیت دی، د خدای نه لاندې د مخلوق نه پورته مرتبه لري، خو انسان خو دی که نه، یره پې خامخا راځي. غاښونه د نبی علیہ السلام مبارک شهیدان شو، یعنی زخمیان شو په احد کې، تبه پې راځي، ټوخې پې راځي، بیماری پې راځي. انسانیت او بشریت خو په پیغمبر کې شته ذاتی طور. نو یره پې راله. یا بل ځای کې راځي چې موسی علیہ السلام کوم وخت کې امسا وغورځوله، نو هغې نه مار جوړ شو، نو رستو شو ته. نو الله ورته لا تخف، مه یریږه، انه لا یخاف لدی المرسلون، زما په مخ کې پیغمبران ولې یریږي. نو دا طبعی یره په انسان راځي، دا د نبوت سره اس قسمه منافات نه لري، خامخا یره په نبی علیہ السلام راله. نو ما اقرأ نشي ویلی. نو حدیث کې راځي د بخاری چې جبریل علیہ السلام ځان ته راته راغوست، فغتنی، ځان ته راته راغوستلم، زور یې راله راکړ. نو بیا وی اقرأ لوله. اوس چېرته لوستی چي، مخکې خو صرف د ملاقات یره وه، اوس خو پکې زور راغی. جبریل علیہ السلام ملک ته فرشته ده، هغه ملکی قوت او طاقت د نبی علیہ السلام په وجود کې وردن نه کوي. وی اقرأ، بیا وی ما انا بقارئ، اوس چېرته لوستی شم. نو دوباره بیا زور ورکړه، بیا وی اقرأ، وی نشم لوستل. نو درې باره بیا ولا زور ورکړه، درې زورونه ولا ورکړل. نو بیا ورته اقرأ باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. خرونو دا زور یې ولې ورکاو؟ دې زور سره جبریل علیہ السلام کوشش کوي چې ما د خدای پاک کوم وصف را کړی دی او زما د سینې نه هغه نبی علیہ السلام طرف ته منتقل شي. د دې اثرات ته یو څو مثالونه ښیم چې ستاسو ذهن نه شبهه ختمه شي. یو سړی راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ کېناست. چې کېناست دا سړی نبی علیہ السلام ته چې زه مسلمانېږم. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي ډېره ښه ده. وی صاحب یو ګناه د هغې نه ګورې نشم صبرېدی، مسلمانېږم خو د یوې ګناه نشم صبرېدی، ما له به په دې اسلام کې د زنا اجازت راکې. صحابه یې اوه وه اوف اوف دا څه کې د نبي علیہ السلام په مخ کې دا خبرې کې؟ قسم د رسول الله مبارک خدای پاک عجیبه شخصیت پیدا کړی. د دې سیرت مقصد ګورې دا دی، صرف قصې نه دي. ټیک ته ځانم خبرول پکار دي د خپل پیغمبر د حالاتو نه، پکار دی چې موږ خبر شو. لیکن غټ مقصد د سیرت دا دی چې موږ د رسول الله مبارک په تعلیمات او عملو کو زده کو، هغه اسوه حسنه ده چې هغه سه اخلاق ځان کې پیدا کو. نو نبی علیہ السلام مسکی شو، رانږدې شه، قرب چې رانږدې که نو بهترین انداز باندې اوس پوهیږي. وی تحبه لاختک، وی دا بدعملي به خور له خوښه کې چې ستا خور سره یې څوک بدعملي وکړي؟ وی نه، قربان فداک ابي، مور پلار مې درنه قربان، نه به زه خپلې خور له خوښه کم او نه به بل څوک خپلې خور له خوښه کې. وی تحبه لامک، مور له به دا ګناه خوښه کې؟ وی نه الله رسوله قربان، نه زه مور له خوښوم نه به بل څوک خوښه کې. وی لور له به خوښه کې، ښځې له به خوښه کې، یو یو ورته شماري. وی د الله رسوله قربان، نه به زه ښځې لور له خوښه کم نه به بل څوک خوښه کې. بس سړی پوه شو که نه چې زه دا بدعملي کوم نو چا سره به کومه؟ یا به د بل چا خوري، یا به د چا لوري، یا به د چا موري، یا به د چا ښځی. نو چې خپلې له نه خوښی نو بل له ولې خوښی؟ وی غلی شو. نبی علیہ السلام څه چل وکړو؟ په دې سینه باندې ورته لاس مبارک داسې راښکړ او اللهم طهر قلبه، خدای زړه والا پاک کړي.
دې سړي له واحسن فرجه او اندامم ولا پاک کې. صحابي وایي چې د نبي علیه السلام لاس زما سینې ته ورسېده. په ترمذي شریف کې راځي چې د نبی علیه السلام لاس زما سینې ته ورسېده. وی قسم د شهوت ختم و تختېده او وی د دې نه پس داسې زمانه شهوت لار چې زما به خپلې بیبي تم د ضرورت هغه ډېر کم ضرورت پېښېده. پردو خلقو ته خو مې د سر نه د ګناه هغه توجه بلکل ختمه شوه. دا یوه شو. دویم مثال دله در کوم. حضرت جریر ابن عبدالله بجلی نبی علیه السلام لیږه چا یو کعبه جوړه کړې وه د بیت الله په مقابله کې په یمن کې. نو دی یو لیږه وی لاړ شه او لښکر دله در کوم دا کعبه د بیت الله مقابله کې روانه که. حضرت جریر ابن عبدالله ورته وایي وی صاحب زه په اس نشم ټینګېدی. وی چې په اس کښېنم را پروزم. وی دلته راشه. نبی علیه السلام وله په شا لاس کېښود او دعا یې ورته وکړله او وی د نبی علیه السلام د لاس لګېدو سره زما په وجود کې داسې طاقت پیدا شو چې تر مرګه پورې ما نه بهترین شاه سوار بل نشته او د اس نه بیا چېرته نه یم پرېوتلی. دا دوه شو. دریم مثال به دله درکم. حضرت ابو محذوره رضی الله عنه وایي وی نبی علیه السلام چې کله مکه فتح کړه او طائف او حنین دا علاقې فتح شو نو پیغمبر علیه السلام را روانو نو زمونږ د کلي په خوا کې دمه واچوله. دې د مکې سره خوا کې یو بانډه کې اوسېده. وی د مانځه وخت شو نو وی مؤذن لګیا دی بانګ وی. نو وی زه یم یو څو ماشومان نور دي مونږ د هغه بانګي پیښې کولې. چې څنګه چغې وي هغسې چغې مو والې پیښې به هم کولې. وی نبی علیه السلام صحابو ته یې منډه کې دا ماشومان راونیسې. وی نور ته وتښتېدل او زه یې راټینګ کړم. وی چې څنګه یې بوتلم او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېنولم. وی ما ته وی شابه دا بانګ وایه چې پیښې دې کولی غزې ووایه. نو دی وی دا الفاظ دي. وی زما دغې وخته پورې د نبی علیه السلام او د بانګ نه ډېر لوی نفرت و. ډېر نفرت مې وی ما ته وی شابه وایه. وی شروع مې وکړه. وی یارېدم که مې نه کوله او مې نه وهي. شروع مې وکړه خو نفرت مې. نو پیغمبر علیه السلام دا لاس را واغېسته او زما په سر یې کېښود او زما په دې مخ یې داسې راښکه او د دې مخ نه لاندې لاړ زما دې سینې دی دا لاس را ورسو مبارک. وی د حضور پاک د لاس یخوالی مې په داړه کې محسوس که او وی د لاس لګېدو سره راته خدای بانګ خوښ که. نو شهادتین په نبي علیه السلام دوه ځله وی. زمونږ د طالبانو ته ترجیع وی په اذان کې. یو ځل وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. دې په یو ځل وی دوباره په بیا وی. وی څنګه حال دی؟ وی صاحب بیا ایمان راته ښایه. هغه ابو محذوره خدای مسلمان که. نو د مکې مکرمې مؤذن یې مقرر که. وی زه د مکې مکرمې مؤذن مې ته مقرر که. دا بل شو. د دې ډېر زیات مثالونه دي. د دې تاثیرات وي، دا روحاني اثر او روحاني تاثیرات وي. نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ځان ته 3 ځله راته راباسي دې دپاره چې هغه د ملکیت څه طاقت د نبی علیه السلام دی. ولی اوس به ملاقات جبریل سره بار بار کېږي. نو چې بار بار کېږي نو هر وخت په ده داسې یره راځي نو قرآن شریف سره به څه کوي؟ دا خو وحی ده. نو هغه خپل طاقت او قوت یې وردننه کو. زمونږ بعضې علما د هغې یو اوږد 3 نسبتونه دلته ذکر کوي. نسبت انعکاسي، نسبت القایی او اتحادی وغیره. خو هغه تفصیل د طالبانو سره تعلق لري نو درته نه وي. دا 3 زورونه نبی علیه السلام ورکوته وي اقرا. ګوره ورونو لومبې قرآن شریف دا 5 آیتونه دي. در حقیقته لږ به یو فوټې دلته سوچ کوو. 5 آیتونه دي، 4 علمونه دي. ګورئ لومبې 4 علمونو ته اشاره کېږي. ظاهر کې خو موږ ته 5 آیتونه ښکاري. یو زمونږ پښتانه کې ورته ناظره وایي. نبی علیه السلام ته وایي اقرأ ما سره لوله. نبی علیه السلام ورسره لولي. مونږ دا ماشومانو ته چې سبق ښایو نو مونږ ورته څه وایو؟ ناظره ورته وایو. چې دا پښتانه ورته خوینده وایي او دا ښځې مو ورته پخوینده وایي. پخوینده وایه، په ناظره وایه. دا ناظره شوه. د قرآن لوستل دا یوه شو. دویم وایي ما سره وایه. ما درته ویلو چې راجح روایت دا دی. ما سره وایه چې زه ویم نو حفظ په یادو ورته یادوي. کاغذ یې ورنکه چې دا ځان سره کور ته 100 د دې نه وایه. حفظ دې ثابت شو. او نبی علیه السلام ته به
همدقسې قرآن شریف چې څنګه جبریل علیه السلام تلاوت کو نو یادېده به ورته. دریم عقایدو ته اشارت شو. اقرأ لولا بسم ربک الذي خلق. ګوره لومبی آیت الذي خلق، دا هغه ذات نوم واخله چې هغه د دې ټولو کائناتو خالق دی. دا د عقیدې لومبی باب شو چې کوم ذات دا ټول کائنات پیدا کولی شي، په تا کې د لوستو طاقت هم پیدا کولی شي. چې کوم ذات د نس نه هسته کائنات وجود ته راوستی شي، نو تا کې بغیر د مدرسې او د سکول او د کالج د سبق ویلو نه مضبوط فصیح بلیغ او یو بهترین معلم د انسانیت دنه الله جوړولی شي. او خدای پاک وکړه. زم دا غار حرا ولی خدای منتخب کړه. دې کې الله یو بل حکمت ته اشارت کوي چې د دین خودل نه بلډینګ غواړي، نه لوی مدرسه غواړي، او نه لوی دارالعلوم غواړي. که لوی مدرسه لوی بلډینګ لوی دارالعلوم او لنګر او هاستل وغیره ارس پکې ونونه نو ټیک ته فایده به ډیره زیاته. خو که یو سړی وي زه دین بل ته رسول غواړم او دې په یو شعر ځای کې کېناسته او د دین کار یې شروع کړ، او په یو شال جومات کې کېناسته او د دین کار یې شروع کړ، نو رب العالمین به د دنه مخلوق ته ډېر لوی خیر ورسوي. ګوره غار حرا کې د انتخاب شو. او لومبۍ خبره عقیده ده. بنیاد د انسان د عمل عقیده ده. ګوره که عقیده دې بربادی او ته ډېر منځونه هم کې او ډېر نفلونه هم کې او ډېر تهجدونه هم کې، نو ګورې دا د خدای په نیز د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. الذي خلق او مفعول به نشته. را طالبان په پوهېږي دې نه وروسته یو مفعول غواړي. الذي خلق دا نه چې خلق السماوات اسمانونه پیدا کړل، یا خلق الارض مکې پیدا کړه، یا خلق الانسان انسان پیدا کړه. دې کې تعمیم ته اشارت دی چې د ټول مخلوق خالق څوک دی؟ رب العالمین. نو چې دومره لوی ذات دی اده سره او د هغه نوم بسم ربکا د مدد دپاره د بېل استعانت دپاره ده. د الله د نوم مدد ځان سره واخله چې کوم ذات د کائناتو خالق دی، تا کې د وینا طاقت او د معلمیت د انسانیت د معلم طاقت پیدا کړی شي. ربکا کې دویم عقیدې ته اشارت شو چې عقیده به دې دی چې ګورې د دې ټول خالق رب څوک دی؟ الله دی. رب د مربي په معنا سره دی یو شی کمال ته تدریجا رسول. لکه نطفه ده، د هغې نه د مور په ګېډه کې خشته ښکلی انسان جوړ کړو، او بیا چې بار میدان ته راغی نو هغه کم ځای ته کمال ته ورسو. دې ذات ته څه ویلې کېږي؟ رب ورته وایي. هر یو څیز د لاول پوټې وي تدریجا رو 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 په قلار قلار کمال ته ورسوي. دې زمیندار ته مجازي رب وایي، ځکه چې تیغه روزي نو کله سر اچوي، کله خاختراشي کوي، او کله دارو درمل، نو هغه بوټه کمال ته ورسیږي. دا مجازي دی، په حقیقت کې دا کارونه الله کوي، دی یو ظاهري سبب. نو رب سمانا تاکي تدریجا د لوستلو او د بل د پویولو او د قرآن د تعلیم طاقت زه پیدا کوم. رب نیمه. او دریمه خبره شوه بسم ربک الذي خلق الانسان من علق. دا عجیبه دلیل دی. انسان د وینې د یو لوتلی نه پیدا کړ، د مور په ګېډه کې. علق اصل کې د علوق نه ماخوذ دی. یو هغه شی چې هغه چسپان کېږي یو شي پورې، هر شی چې وي یو بل شي یو شي پورې چسپان شي او ولګي یو ځای کې یو ټاکی دی راواغېسته او یو دیوال پورې دی ولګوله، دې ته ویلې کېږي. د دقه څیز نه الله یو خشته ښکلی انسان پیدا کړ. خلق الانسان یو انس او محبت والا او یو قابل شخصیت، دا د دغه څیز نه خدای پیدا کړ. نو الله وایي چې دا کولی شم. ګوره لوی عقیده ده. خالق شو، مالک شو. دا ماشوم چې بیا د مور په ګېډه کې لویږي، د دې لویولو پسې چې څومره طاقتونه لګېدلي دي، دا طاقتونه ټول د چا په لاس کې دي؟ دا د الله په لاس کې دي. دې ماشوم ته دغه وخت کې د ده نوکان جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده غوښه جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده سرمن جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، دننه د ده وازګه جوړېږي، د ده ویښته جوړېږي په سر د مور په دې ګېډه کې، د ده ګرده جوړېږي، د ده جگر جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده کلمې جوړېږي د مور په ګېډه کې، د ده سرمن جوړېږي، دغې چربي هر څه جوړېږي. دا خو مختلف طاقتونه غواړي که نه؟ دا د څه نه جوړېږي؟ دا مختلف طاقتونه چې د مور دې ګېډې ته الله تعالی د مور د طرف نه په یو پایپ او په یو ذریخه باندې وردننه کوي. دا او هر شی خپل ځای لځي.
نوکان جوړیږي دلته په دې ګوتو کې، دا نوکان چتم په سر کې جوړ نشو. دا بعضې بدبختیان وایي د اتفاقیاتو سره کار کوي. هلکه اتفاقي بچیا دا خپې چته سر کې جوړې نه شوې، څنګه اتفاقیات دي؟ دا لاسونه چتم په دې کونډو کې جوړ نه شو، دا پوز او سترګې چتم په دې سټ کې جوړې نه شوې، او دا مخصوص اندام چتم په خوله کې جوړ نه شو. دا څنګه اتفاقیات دي؟ هر شی چې کم ځای له مناسب دی هغه ځای له خپل طاقت رسوي. د مور په ګېډه کې دا کارونه څوک کوي؟ دا دې ته رب وایي. رب دا معنا ده، دا مفهوم دی. نوک چې د کم شي نه جوړېږي هغه شی به حقه ځای له رسي هلته به دې نوک جوړېږي. سرمن چې کم ځای کې جوړېږي هغه طاقت به حقه ځای له رسي نو هلته به دې سرمن جوړېږي. غوښه چې کم ځای جوړېږي هغه طاقت به هغه ځای له رسي هلته به دې غوښه جوړېږي. جګر چې کم ځای کې الله مقدر کړی دی هغه شی به هلته دی هلته به جګر جوړېږي. دې ته رب وایي. یوازې دا نه چې پروردګار او پالونکی رب یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري. خپې وله جوړ کړي، عقل وله جوړ کړي، دماغ او نري نري رګونه بیا په دې عقل په دې مازغو کې او په هغې کې د وینې چلن، نه پکې بیټري شته او نه ټرانسفارمر شته، او ستا زړه لګیا د خپل حرکت کوي او وینه سپلی کوي او خراب او باسي او تازه وینه وجود ته رسوي، او په وینو کې بیا هغه خولیې هغه څومره دي او په زرګونو هغه سپینې او سرې او قصې پسې. دا چا پیدا کړلی؟ دې ته رب وایي. رب دا ورته ښایي چې زه رب یم، نو تا کې د لوستلو او د تعلیم طاقت پیدا کولی شم. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. دوه خبرې دي. ربک الاکرم بعضې وخت کې یو سړی د یو شي تقاضا کوي چې زده کم، استاد یې شوبي، استاد ورته پوره خبرې نه ښایي. یاره ولې دلته که زه دا هر څوک یم خو دې ما سره یو شان شو. الله وی ربک الاکرم ګورې زه سخي مخه چې د کوم څیز تا ته ضرورت دی فټافټ به درته حاضرېږي، زه به درته ښیم. ربک الاکرم الذي علم بالقلم. اوس دې کې بل اشارت شو، علم بالقلم اسباب به استعمالی. ما هم دله جبریل را لېږم دې ستا یو سبب دی. قلم شو مثلا، دې زمانه کې کمپیوټر شو مثلا، بل یو شی شو د تعلیم او د تعلم په لار کې چې کوم اسباب دي. خو هغه زمانه کې کمپیوټر یاد کړی و شاید چې خلکو چې دا لا څه شی دی، قلم استعمال شو. نو د علم دوه قسمه دی. یو سړی چې علم زده کوي دوه سببې دي. یو ظاهري سبب هغې ته وایي قلم شو مثلا، دې ته کسبي علم وایي. او یو وهبي علم دی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. وی اغا فضل الله عليك عظيما، وی اغا شی تا ته نو معلوم او ما ده توخم. یا ماشوم ته هدیناه النجدین، د ښې او د بدې لار ښودل. یا د غوا بچی پیدا شي دا څلور خپې چې اخلي، او د مور غولانځه هغه په خوله باندې لشي. دا طریقې دا هغه وهبي څیزونه دي. الله تعالی القا کوي په یو طریقه، دې ته وهبیات وایي. او یو کسبي دي هغې کې اسباب وله دخل وي. نو دواړه ورته دلته ښایي. علم بالقلم کې کسبي د قلم ذریعه د واسطې په ذریعه چې کوم علم حاصله، او ورپسې راځي علم الانسان ما لم يعلم، دا هغه وهبي څیزونه شو. نو عقیدم شو پکې، او بل اخلاقیات هم ورته ښایي نبي علیه السلام ته چې اقرأ باسم ربک. اخلاقیاتو باب دا دی چې ګورې د الله نوم به ځان سره ملګری کې، بې د الله د نوم نه به یو کارم نه کې. دلته زمونږ په علاقه کې یو کس ډېر زیات مالدار شوی، د ګاډو کاروبار به یې کوو. ناګانه پرېوته، ګاډي م لاړل، کورونه م ختم شو او عجز فقیر شو. نو مې د یو ډرایور نه تپوس وکړه، لکه مې دا سړی خو د ډېر زیات اوچت لاړ، جایدادونه م واخیستلی شو او ګاډي م شو او اعتباد او ځای په ځای بنګلې م شي، او یکدم لال پرېوت، د هر څه نه خلاص شو، د کرۍ کور ته لاړ. ما ته وي چې دا یو څیز خراب کړو. وی سوات کې م ګاډۍ واخیسته، شوروم کې نوې ګاډۍ م واخیسته. وی چې وام غشته نو ما چابي را واغشته، دې نیکله مې ورکړه چې واله نیکه د خدای نوم واله سټارټ یې کړه. وی ما ته وایي چې ښه د خدای نوم، زه هغه ګاډۍ علم چې بې د خدای د نوم نه سټارټېږي. ما پې 5 روپۍ ورکړې. بس وی اقا زت سات مې ټکه وخوړه. ملکان کې اکسیډنټ وشو چې واپس راتلو، زم زخمي شوم، ام زخمي شو، او ګاډۍ چور چور شو، ختم. هغې نه پس زوال راغی، هر څه ختم شو. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو اقطع یا اجزم. هر کار
چې هغه ستا محتم بشان کاری او د خدای د نوم نه شروع کې بسم الله مو سره وي نو دا به سر ته رسي او که د خدای نوم دې ورسره وانغښت سر ته به نه رسي. وروڼو د اسباب د چا په لاس کې دي؟ د الله. ته وایې ما تا خو اسباب استعمال کړل لیکن اسباب د چا په لاس کې دي او ستا د لاسونه د چا په طاقت کې دي؟ د الله. نو الله نه به مدد غواړئ. بسم ربک او الاکرم لفظ چې زه سخیم تا ته علم خیم ته به مزار کې د کرم ماده پیدا کې او بل ته به ګورې ښې بهر کې دا څلورو علمونو باندې مشتمل دا آیتونه نبی علیہ السلام ته ورکړي شو او رسول الله مبارک کور ته راغی. چې څنګه راغی او په خدیجې رضی الله عنها راننوت نو یخني کېده کور ته ننوت وی زملوني په ما صادر واچوي ډېر لوی زور پې راغی. قرآن حکیم کې ځان له زور دی. حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي دا د وحی کاتب دی وحی به لیکله سیوطي په اتقان کې دا حدیث نقل کړی دی. وی یو ځل وحی نازله شو د نبی علیہ السلام دا رون مبارک زما د رون د پاسه پروت و. وی زما دې رون له دونه زور ورکه کادت فخذي ان تردوا چې قریب چې زما دا رون دې ټوټې کړی ډېر علامات کړی. او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به په اوښه سور په څاروي ټینګېدې به نه شو څاروي فورا به کېناستې ده. او بی بی عائشه صدیقه فرمایي بخاري شریف کې حدیث دی ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد سخت یخنه کې چې به کله وحی نازلېدله لکه جنوري او دسمبر میاشت نو چې ما به د نبي علیہ السلام دی مخ مبارک ته وکتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا وی د تندینه به د خولو د قطار لاندې را روان. او بل حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق او د حضرت اعلی روایت په بخاری شریف کې راځي د جعرانی په مقام د اعلی حضرت عمر توی یاره ما تا هغه ټیم به څنګه وښیي چې په نبي علیہ السلام وحی راځي. وی پورېږه چې کله شروع شي درته به ووایم. وی دی کې نبي علیہ السلام نه چا د مسلې تپوس وکړه وحی را شروع شوه. وی حضرت عمر ما ته وی راشئ اعلی ورته ګوره. وی چې نبي علیہ السلام نه وحی آثار لاړو ما ورته کتل وی سترګې تکې سرې سرې وې او رګونه د مخې پړسېدلي او وی غټې غټې ساګانې غښتلې. نو دا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا د ثقيل یو خو بله معنا د مشوره یو دا چې نبی علیہ السلام له ډېر لوی زور ورته نو دا لومبې وحی وه نو ډېر لوی زور او هیبت په نبی علیہ السلام راغی او کور ته راغی او بیا بی بی خدیجې رضی الله عنها ته په ما صادر واچوه. بهر کې فرونو دې نه باقي چې څه واقعات حالات دي اب انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کوم. خو زه درته دا وایم چې د سیرت د نبی علیہ السلام د اورېدو په مقاصدو ځان پوه کړئ. یو مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر د حالاتو نه ځان خبر کړو. موږ د دنیا د دې لیډرانو د حالاتو نه څونه خبرېږو او دا قائد اعظم په دې تاریخ پیدا دی او په دې وفات دی او پاکستان جوړېدو سره مثلا تعلق دی او اقبال لام اقبال او فلان کې او فلان کې او فلان کې. نو زموږ د دین لوی رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. په کار چې موږ د هغې د حالاتو نه ځان خبر کړو. زموږ د ایمان او د اعمال دی د هغوی د برکت نه دی. او دا یاد ساتي چې د چا عظمت په لکې کینی که نه نو هغه سره فطري نفسیاتي سردار چې هغه سره مینه محبت پیدا کېږي نو مینه محبت به پیدا شي. او د مینه محبت مقصد اتباع د نبی علیہ السلام د ګورې غټ مقصد دا دی چې جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ هیر نه کي یاد وساتي او چې کوم قوم د خپل مشر زور تاریخ هیر کا دا مل قوم دی مل. انګریز زمونږ په دې وطن کې په نظام تعلیم کې داسې خباستون را دننه کړي دي چې زمونږ په نظام تعلیم کې کم حصه چې پیغمبر مبارک له پکار ده او د هغه صحابو له پکار ده او شریعت له پکار ده د هغې حصې نه زمونږ نظام تعلیم محروم پرېښی دی. زمونږ بچي به ښه لوی تعلیم به وکړي او ښه علم به حاصل کړي خو چې کوم اسلامي تربیت دی د هغې نه به خلاص پاتې وي. زمونږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه دا هغه خبره مې درته نه وکړې. وی مدینه منوره کې ناستم یو وکیل دی د دې هزارې مانسیرې وی ما ته وی څه کې برخورداره مې چې دې جامع کې سبق ویم وی ما ته وی خلک اسمان ته وختل سپومې ته وختل او ته زړو پسې ګرځې. وی ما ته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښې ده هغې ته ته خېجه او زه به د خپل پیغمبر زاړه یادم. وی بیا ما ته وی چې برخورداره دا نبی علیہ السلام د اکبر پاچا زمانه کې تیر شوی دی. مې چې تا ته دا پته نه لګي یاره ما خو پلان کې سکول کې او پلان کې سکول کې سبق ویلی دی
هغه سکولونه هغه سکولونو چې د دې ګندو خلکو سره تعلق دی، میشن او فلان کې فلان کې، د خپل پیغمبر د تاریخ نه دی خبر. او دا هغه الفاظ دو ما تاسو هم یاد دي، وی په لاهور کې یو پرچا د جرنالیزم کې دا سوال راغلی چې په نبی علیہ السلام نوټو لیکي، نو هغه سوال داسې و چې د خنداونو بیا هغه شی بار اخباراتو ته راوتی و او په اداري لیکلی شوی وي. نو چا لیکلي په مکه مکرمه کې یو مالدار کور کې پیدا دی، چا لیکلي چې د میټرکه پورې تعلیم په مکه کې حاصل کو او اعلی تعلیم له آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی، او چا پکې په کشمیر کې پیدا شوی. دا د خپل پیغمبر مبارک د تاریخ نه خبر. څومره لوی احسانات دي. محسن انسانیت، محسن انسانیت. بلکې زه یو جمعه برته په دې بیان کوم چې نبی علیہ السلام یوازې د انسان د پاره نه، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، حیواناتو د پاره د رسول الله مبارک وجود رحمتو، غلامان او وینځي او صوت ویل کی کافر او حیوانات د ټولو د پاره یو بهترین نظام مونږ ته پرېښی او ټول نظام کې رحم رحم رحم. نن خدا زمونږ د اغیار لګیا دی چغې وایي او په اسلام یو غټ لیبل د پاسه لګولی دی. اسلام کې چې کوم مودت دی، اسلام کې چې محبت دی، انسان ته انسان ولې وایي انس، د دې خپله ماده انس دی. انس الفت ته ویل کېږي، یو بل سره الفت بساتې. افسوس چې مونږ خلکو خپل اسلام نه دی پیژندلی. د اسلام غلط روح که مونږ ته څوک پیش کړي نو مونږ وایو دا اسلام دی، مونږ ته پته نه لګېږي. نو اسلام نه ځان خبرول پکار دي، د پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي، اسلامي تعلیمات نه ځان خبرول پکار دي چې مونږ په هغې باندې عمل وکړو. رب العالمین مونږ د نبي علیہ السلام مبارک لږ مې وخت بدل زیات واغېشتو، پروردګاره د هغې په تعلیماتو زمونږ عمل نصیب کړي. الله زمونږ اسلامي اخوت نصیب کړي. پروردګاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړل شوي دین، د هغې عقاید، اعمال، اخلاق پروردګاره زمونږ نصیب کړي. او زمونږ په دې معاشره کې د قرآن و سنت نظام راولي، امن پکې راولي، سنت سکون پکې راولي. الله که څوک حاجتمند دي حاجتونه پوره کړي، څوک مریضان دي ته ورله شفا ورکړي، څوک مقروضین قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي، چاته څه پریشانۍ ټینشنونه یې هغه ورله په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، زمونږ ټول اعمال د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. یو سړی مړ شي او د هغه قاتلان ګڼي، بالکل په یو کس باندې ګڼو کسانو لم قصاص ورکېدی شي. یو حضرت عمر په زمانه کې داسې شوې وه، کسان ګڼو نو وی دا خو سړی یو مړ دی او ته پې ګڼ کسان وجنې، وی که ټول د صنعا خلک په دې قتل کې شریک هغې له هم پې سزا ورکوم. دا وظیفه ده بچه ته بله دغه کې ته ووایم بې روزګار دی، الله تعالی دې ورله د خیر روزګار ورکړي. حضرت عمر فاروق هم د زوی متعلق چې کومه واقعه ده